بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو، کشرانو، مشرانو. خبره داسې ده چې د امبیسۍ په باره کې دا غلطې ویډیو وي دا د سره مه کوئ. وجه دا ده چې دا د ملک بدنامي ده، د ملک بېعزتي ده. امبیسي زمونږ مشران دي او زمونږ خلک دی، او امبیسۍ هیڅ چا ته دوک نه دی رسولی. د دنیا امبیسۍ چې راپره کې د زمونږ د پاکستان 1 نمبر امبیسي ده. باقي دا تاسو چې دا ویډیو کوئ چې یاره جاز راغی امبیسۍ کمیشن وخوړو، امبیسۍ ټګي وکړه، په هغې جاز کې پښتانه هم تللي دي او پنجابیان هم تللي دي. ګوره زمونږ سره بار بار زمونږ امبیسي زمونږ سره ښه کوي. نو ولې امبیسۍ خلک بدناموئ؟ ولې لکه د خپل ملک بدنامي کوئ؟ امبیسي مثال خو زمونږ د پښتنو یا د پنجابیانو د ټولو په شریکه ځای دی. مونږ هم پاکستانیان یو او دا پنجابیان هم پاکستانی دي. خو لومبی زه په اردو نه پوهېږم، په خبره نه پوهېږم، نو مونږ وایو پنجابیانو سره امبیسي ښه کوي او زموږ سره نه کوي. دا زموږ کمقلتیا ده. قسم په خدای زه دې ورځې امبیسۍ ته نه ځم چې لکه زه پسې پوهېږم نه. نو مطلب دا دی چې هسې شرمونه مه شرموئ، بدنامۍ د خلکو مه کوئ، او د دې غلط ویډیو د دې هېڅ پیدا نشته. دا مه کوئ. تاسو ګوره ښه تعلیم یافته خلک یې، هوښیار خلک یې، او د خپل ملک بېعزتي په خپله کوئ. دا مه کوئ، دا غلط کار دی. امبیسۍ نه څه غواړئ؟ د سهار نه ماښام پورې موږ له امبیسۍ کارونه نه کوي، پاسپورټونه را جوړوي، کارونه راله کوي، او دې ویډیو پسې لګېدلی یو په یوه په بله شیر کوئ، په مخ همدا کیسې جوړې کړي. دا مه کوئ. او چې چا ته د امبیسۍ د لاسه تکلیف او ضرر رسېدلی او چا ته مسله راغلي راشي، زه به ورسره لاړ شم. د امبیسۍ ته به ورسره زه لاړ شم چې دا حقیقت دی او که نه دی. دا د سره دا ویډیو دا غلط دی. د امبیسۍ د خپل ملک د بدناموي سوچونه مه کوئ. دا مه کوئ، دا غلطه ده. سره دا چل مه کوئ. په بله ویډیو کوئ، شیر کوئ، دا کیسه هم جوړه کړې ده. خپل ملک په زور شرموئ. دا چلونه مه کوئ. د خدای د رسول خاطر وکړئ. سړی بد ښکارېږي. دا خو چې مونږ اوس دا خبرې ما په پښتو کې وکړې، دا خلک څوک اردو ته اړوي، څوک انګلیش ته اړوي، څوک ملایي ته اړوي. دا ټول خلک په دې خبرو پوهي. دا مه کوئ. کم کار چې غلط دی د هغې نه په خپله نفرت کوئ. او که چا سره په حقیقت معنو کې زیاتې شوی، نه قسم په خدای دی راشئ، زه به ورسره لاړ شم. امبیسۍ ته مونږ به بیا ځان تپوس وکړو. ټیک شو؟ السلام علیکم. دا چې دی موږ ته کمره راکړې ده، ښه الحمدلله ښه برابر سهولت و. دا پکې ټي وي لګېدل دی، صحیح شو. دغه پکې ځان له نور دغه دي، ښه مزیداره کمره ده. اوبه، خوراک، هر څه ښه په ټایم باندې موږ له را روان دي او راوړي. څه مشکلات لا تر اوسه نه دي راغلي. انشاءالله خدای دې نور هم نه راولي. ټیک ده. او نوره په لاره باندې هم بس موږ ته هېڅ مشکلات نه وو، هر څه برابر وو. که په هغه ملیشیا ایرپورټ کې وو که دلته وو. ټیک شو. خپلو پوسټرو کې راوستو، دې کمرو هوټل ته راوستو. په دې هوټل کې هر یو کس له ځان له کمره ورکړل ده. یوه کمره یو کس له که نه، او بس ښه مزیدار سیسټم دی. هېڅ پکې هم نشته. دا پکې ټي وي لګېدل دی، که څوک پکې ځان له ټي وي ګوري او ځان له ښه مزیدار دغه دی، څه دغه نشته دی. ټیک ده.